ورګډېږم د ګلونو په ګلزار سامعان دې ورته کښېني په قلار او داسې وایي چې یو ورځ یې میا عمر نو او ناس جماعت کې و مخلوقا برابر یو طالب سره سبق زوتولو صاحب ورته لوستلو ناګهانه میا عمر صاحب په مسکا شو او دې طالب چې ولیدلو په سودا شو نو دې طالب ورته ویلې صاحبا نو دا خبره راښکاره شوه عجایبه دا ساعتې مې په حال کړه خبردار په ژوندون دې داسې نه دی کړی کار نو میا عمر اوی بېغمه شه د دینه خپل سبق وایه په ډډه او چرته کښېنه نو سبق زوت کړه بیا مو کوه پوښتنه نو دا طالب شو په غوسه راپاڅېدنه طالب وی ما تقریبا دا خبره زړه سارا که حال نوی بیا بلاړ شملتانا تر ژوندونه او در سره بکړم ورانا دا دې لاړم بیا به نه راځم په بیرته میا عمر وی بیا داسې دی بشرته میا عمر وی چې خدا طالب جانا او دې کوټې ته وردننه شه ای ځوانا چې طالب شو وردننه په خلوات ور معلوم بشي اوس واړه حقیقات ولید لوی وطن او حیران شپه هغه ځای نازک بدن یو جینۍ ولیدله او را روانه او په منزلو باندې وستړې ستومانه نو هغه ځای باندې یو کټ پروت موجود شهزادګۍ پکې ناسته ستړې وجود شهزادګۍ ورته ویلې او راشه ځوانه او چې خبر دې د استاز کړم د بیانه نو په غمونو زخمي شوی می بدن دی غوږ پکې دا د استاز هغه ګفتن دی نو میا عمر زما حالات پورې خندل نه کرامت باندې واړه ولیدل نو غوږ پکې د طالب دا بیان دی خبردار بشي د دین ستار مان دی زدا اصل شهزادګۍ د بادشاه لورې ما سوځېدلې د بېلتون په تود تنورې ما او شوي همزولې مې زمونږ کره راجمع ودرېدلې انتظار ته په دې تما زه چې لاړ شو د ګلونو وکړو سیل نو بیلی بیلی دا الفاظ براته ویل نو ما جواب ورکړو چې نه مې پرېږدي مور اوس بالغ یم بندي شومه د کور دې همزولو راته وکړو دا فرمان
سره کړم روانه په عزت سیل د پاره مونږ ټولې وتلو نو هم زولتیا به هم واړه خندېدلو ځان د پاره پلار جوړ کړی مې او باغو دا قصه دا لګوي بې په دماغو مونږ ټولې په هغې ننوتلو او د ګلونو په ګلشن کې ګرځېدلو یو چینوا په هغې کې ووره حال او رسینده شو مونږ هغې ته کوه خیال ګورو څه چې یو زلمی راغې د پاسه دا خبرې ښکاره کړې سم د لاسه یم تږی اوبه زر به راکئ ماله ډېر د تندې دا سات یم بدحاله ای طالبه دا زلمی وباسوره یو ملګري ورته دا وی بالپوره اسنه کوز شو به اوس کا په قلاره مسافر بیا دې زه په خپله لاره زلمي وی چې اوبه به راکړئ تاسو او سور داس د پاسه هغه شانې پاسو ورنږدې چې جام په لاس شو هغه ځوان ته ای طالبه فکر ته کومه بیان ته زلمي ووی ځان د حاله مې خبر کړه او زه یاد کړم چې جام هغې له ورکړه او د هغې د لاس زه به کړم نوش زه تر دغه وخته وم ورته خاموش او خوله مې بیرته هغه دم کړه په خبرو ما ویل دا حرامي دی څوک ملګرو هغه ځای نه مونږ په جمع باسېدلو د باغ رسیدلو ګورو څه چې دا زلمی هر ته ولاړو دې ملګرو راته ووی همواړو ای اوبه ورکړه هسېدله نه خلاصېږو او بیا په مخه چې خپل کور ته روانېږو هغه ځای نه شوم بوله را روانه غوږ پکې د ځان خبر که طالب جانا او د اوبو مې پیمانه یوړلو جام دی ولاړو هغه ځای کې پارام برقرار دے پاس باندې و پاس نو هغه جام مې ور اوچت کړو په خپل لاس اوبه نه اخلي داسې ټکي ولوستل او ما ته وایي چې جوټې کړاول دواړه لپکې غوپه کړه دا زمان
دی ظلمینا چې مې واورېده خبره دا رښتیا دی شاګردم یا عمره او جام په ځمکه مې راوغورځو نسکور دی همزول ته مجلس مې وکړو سپور دا مې ووي چې پردی دی څوک راغلی تاسو جوړ کړو ما دپاره نازولې او دوباره د هغه ځایه وشو روانې دا خبرې ښکارېدلې راته ګرانې د باغ بل طرف ته مونږه شو رسانه او مخکې مونږه ته ولاړو دغه ځوان شو مهرانه ورته زه هغه ساعته بل ملګرو مې شروع کړو بیا مینت دا خبرې دې همزولو راته کولې هر طرف نه تاو زمانه شولې ټولې سن پریدي دی مونږه هم پوهېږو که څوک راله بیا به ټولې وشرمېږو اوبه ورکړه چې دی ځي په خپله لار دا مینت واوره زمونږ مکړه انکار په دویم ځل مې اوبه وروړې غوږ که ماته او چې ارمان د زړه پوره دي شي نیک ذاته نو ما جوټه کړلې اوبه د هغه وړاندې او زل مې ناستو د زړه سره پاس مانه واغستلی ځانې پې خموړ کړو داغ د مینې په زړه کې راله جوړ کړو جامې راکړو ما زلمي ته وکتل په ښایست کې و ښایسته د سبا ګل قدرتی غوندې سرې وې زمانه کې خښې کړې ارې وې د همزولو سره باغ نه را بهر شوما یا پکړې د محبت باندې کسکر شوما او روغتلی وم واپس راغلم بیمارا څه خبرو ما د عشق د گزارا روغ بدن زما په مینه کې بیمار شو چې په زړه کې مې دننه دا رخسار شو مور او پلار مې په حالات بجړېدل ډاکټران مې په مرض نه پوهېدل او نوی نوی راوستلې ډاکټران پلار په دې حالت زما کو خفګان مور دایره سره ناسته وه یو ورځ مانې وکړل په ختنه د مرض ای طالب ما شروع ورته فرمان کړو دا تیر شوی حال مې ټول ورته بیان کړو دای مور راته ویلې زما لورې خبر کړي بدې ومانیک شعورې دومره ستا به خراب شوی نوسیات خبر کړي کدی وم هغه ساعت دای مور مې شوه د کور را بهر نو او هغه وخت وې طالب ماتې فرمایشته
ته خسته رحمان او د خونه ګل دغه تاسو ته پنیر ورور ډینګوره د رحمان ګل په دوکان کې میلاوي دی دلاره اے دلی دو سر پی دی اکڑ آواز زوانا سکڑ رات وایا دزڑ رات اے غم زپنی خلد ما تراخ کاری گے نو حالو آیا چی پا کمزے کی اسیگی ظلمی اوستان سپر ددموری وقت کی دہال دزڑک زما گورے پاس سور دخپل وطن نرا روانو ما شوی ورزو حق زمانو ما پدی باقی ووری دل می خبرینو او ورنزدی شم سمیدانم تنلاره زچ ورغلم خوالکم زمانا ورتلل می هغه ځای ته شو نقصان جنکۍ وې د چینې په غاړه ټولې او دوی د خوند خبرې او بل سره کولې یو جنۍ وه زه هغې باندې شیدا شومه نو خبردار شاغه وخت نه په سودا شومه دې بنګلې ته د هغه ننوتلې چې مې بیا نه ده لیدلې نو ای هره ورځ ورپسې زه به هم چکر نو دلته زه یم د بادشاه سره نوکر خبردار ته دومره یم د بادشاه لور ده عشق په خبرو دا مامور دا ځان خبر کړه تا پسې شو لرنځوره خلاص نه دستا د مینې د امبوره او راشه نن ور سره وکړه ملاقات او د هغې نه ته په مینه او نه یې زیات نو دا ظلمه چې خبردار په دغه حال شو اے مجروح محمد حسین ډېر خوش خیر دی واحد ګلدا څوک چې په مینه بندیوان شي پاتې ګزران شي د جانان په غم کې شینا څوک چې په مینه بندیوان شي او مل هجران شي شپه او ورځ فریاد کوي څوک چې په مینه بندیوان شي نو
فرصت وران شي او د یار په غم کې وینا څوک چې په مینه بندیوان شي بندیوان شي او مجروح ګران شي د هغې انسان وختونه انسان دی رب میل من کړی بیلتون تا او نه د خپلو د مکې دغه قانون تا دویم د حسن ګزارونه دي وي لرې بلوي په عاشقانو اور د سرې درېم بدمي دنیا باندې نیست شي خپل پردي سړي نه سخته کې روست شي راوي وایي زلمي واورې د ګفتنه ورته وایي زه به درشم ماسخوتنه د ګلاب په شان تازه شومه قدرنګه منځ کې نیغه کېناستمه د پالنګ دا قصه په خپله وایي وحید ګل فرمایش ته د دې کړی خونه ګل ما وی خدایه چې به کله ماسخوتن شي او چې نصیب می د اشنا سره دیدن شي انتظار که یو ځله وي هغه ډېر شي نو ای طالبه چې په مینه کې څوک ګیر شي غرض دا دی چې دیدن له جانان راغی خزان تختی اوس پرلی په بوستان راغی او خپی ماته کې ښودله په درشل د هغې ځای نه یو بل ته مونږ کتل هره شپه به یا راتلو دای ګزرانو نو را سره نکړي مجلس دغه بیانو او پورا 3 کاله یې ونه کړي خبرې نو ای طالبه ودرېدو به رانه لارې په دې شان باندې کېدو زمونږ وصال او دا پرېږدم اوس به بل واوري یو حال بل بادشاہ لور کو پلار میں قلنگ او زور ورو داغن و منتنگ دا قلنگ میں ورطا پلار اکڑو انکار واپسی هغه بادشاہ کړو خبردار اے قلنگ راکړیا جګړې ته تیار شه خلاصېدل دې رانه نشته تابعدار شه دا خبره واورېدله دې نوکر مشر د لښکر زما پلار ته یې ویلي مکړه غم او قلنګ ما نه وړلی نشي په قسم
ال یو بس چې سره نه جدا کړي که ژوندی یم هسې ځان به د خندا کړي خبردار په دې خبره چې بادشاه شو هغه وخت کې دې نوکر باندې شیدا شو غرض دا د مخامخ شو په میدان کې مخالف بادشاہي وهو یو آن کې جنگي خو کړو دا ځوان خپالوانو پس د هغه مې دا پلار په مهربانو نکاح ورله زور کړم خپل پلار بیا ښکاره مو د یو بل کو دیدار ماسخوتن به همیشه راتللو کور ته ای طالب غږ مې ونیسه انګور ته تر سحر ما تنیغ بو ولاړه او درې کلونه پکې دغه شانتې لاړه تشکتل بای کول دا یاداتو او د یو بل سره مو داس محبتو او خپه به ایښي په باز ورد پالنګ او لمې ټینګ کړو یوه ورځ یې په دارنګ دا خبره می بهر کړله د پمه راته وا چې پیره یې قدمه څوک دې شته که خپل دې نشته په دنیا کې نو دې خبره باندې پویا به تما کې راته وی چې د اصله شهزاده یم ستا دیدن ته دلته اوسم زده حسن رائی سار کړم بی قصور بادشاہی می دا پلار خشته دے مامورا ما ویل زچی لاړ شو ستا وطن تا بلبلان بشو اغی خلی چمن تا
رحمان ګل په دکان کې میلاویږي که بل ځای میلاویږي نقل پای دا د مرداني په نوي هوټل کې ټیپ شوله مور او پلار بد زوینم دلدارا اجازت بدلتا غواړو د پلارا شاهزاده وی چې خدا که خدا ګل خوبان راته و دکړو دا ډېر ښکلی فرمان غرض دا د مونږ راواغست اجازت رسیند شو بادشاہی تامانت شپې او ورځې لکه مخکې تېرېدلې سوداګانې مې په زړه کې تېرېدلې ځان مې کلک کړو یوه شپه واوره طالب دلته راغله اوس خبره عجایبه ما ویلې چې د ښځې د خاوند یار په دې طریقه نه تېرېږي ژوند خامخا به کوي دواړه نزدېکات د ادم نه یې راغله روایت شهزاده وکړو طالبا دا جواب دا رښتیا دي ځان کړه پویه په دې باب راته ووی نزدېکت باندې مېرمنې او زه به مړ شم دا مې واوره پاک دامنې تا سره د بې حسابه زما مینه بیا به مرمه دا خبره واوره سپینه ای طالبه په خندا هغه زمان شومه په دویم ځلې هم دغه شان ګویان شومه ما ویلې طریقه د پیغمبر ده مرګ ذایقه په دې موندلې کوم بشر ده مړه کېدلې په دې کار که انسانان دومره نه به و مخلوق په دې جهان پیدا کېږي دا د دې نه صحبت دی رحم
پمړ کې دی راغلی دا ساعت دی شهزاده مې کړو مجبور په هغه درنګ را سره پریوتو کټ کې څنګ په څنګ بې حسابه په زړګي مې خوشحالي شوه ما وی لري د بیلتون مې ملالي شوه شهزاده چې د پالنګ نه مې اوچت شو زر شروع راته په داسې حقیقت شو یا غسل وکړه په تلوار رازه په بیرته د شهادت کلمه وایا دې دلبر ته غسل کوم په تلوار تلوار او دا خبره زما اومن نگار مال مخ کې غسل است شهزاده زهم پاسې دم پدا اراده چې واپس شوم طالب کوم ساعت شهزاده رات شروع کړو وصیت روان یم ما نزړه به دې کړې صبر لږ ساعت به مې دننه کړې په قبر ما ویل په مینا کې مزید خبروم چې ځواني بربادوینا اول د یار قدر پکار دی او د مور او پلار قدر وسته خلق کوینا نهم سلويخ ګنټه تهل تیروي با پس د غن می وورهي روي با دای او بیا شروع زن قدم شو بندیوان می پغمنو کی گفتن شو تشکال بوت پات شلاړو تن روح روایت در اختیانو لکی مجروح اے طالبا هغه وخت شوم حیرانا د زړه خونه دوباره میشو لورانا د سر کور تور روانه پشپتو فرمایش تخص رحمان او د خولګل او د مردانی د بیت الجلا کوم په زور زورا په حالت د دې خاون می خبردار کړو د غم پیټه می په سرور لګزار کو فرمایش ته وې ګلزار او د احمد غنی خبر شو هغه دا کړه را بیرون ان لله و انا الیه راجعون او چې سبا شو ورله قبر شو تیار پدار
تا وصیت پورا کوما بدل برتنو اے غرض داده ور سره کړم خخا او خلق ګرتران راغه پخپل مخا لک ساعت پس پدې قبر کې رڼا شوا اے طالبا یو پیغل رانو ماشوا را سره شروع کړ دا رنگ خبره او خبرداوی چې د مړی نشي لره د ژوندو نشي د مړی سره کوره د دې زین رخصتېږي په بالپور ما ویلی ستا خبرې حقیقت ته چې ناسته یم د کړی وصیت دی اے طالب هغه لاړه لپنه شوه دویمه راغله ووره ماته په خندا شوه دا یې وی چې کم عقل معلومیږي ژوندۍ ولې مړی تا اوسېږي ما طالب په دا رنګ ورکو جواب وصیت مې راته کړی دی ګلاب نو غرض دا دی هغه دویمه رانه لاړه درېمه ښکلې راښکاره شوه په ولاړه ای په لیدو د هغې زه شومه حیرانه او ښکلې نه وه د هغې نه به ورځ ځوانه راخور شوې په تندي تورو ربلو دواړه سترګې یې وې تورې بې کجلو دواړه شونډې تازه وې د کجوري په ښایست کې ځلېدا لکه د حورې نری پوزې وه په مثل د علیب او د تر کومې بې کوم درته تعریف دا ښکلې کنه ماته وی دلته سلی راغلې کور کې د نشي د مړي د ژوندي او لکه صبر پلیکلو د تندي اے طالبا شوم داسې ورګویان وصیت پورا کوما د جانان او په ژوندوني وصیت راته کړی زکه نه پرېږدم په دې وخت کې نیمګړی ما سره خبرې کې وخت به تېروي ته او پس د هغې به مې واوره هېروي ته ما چې دې ته ورښکاره کو دغه حاله او دې خاوند له مې روح راوزدلجلال
وصیت کړو پورا اے نازولې هغه دم مې د تلو ورکړلو اختیار هغه دم مې د تلو وکړلو اختیار او په تلوار باندې د ځمکې راکړه لار چې د قبر نه دنیا ته را بهر شومه په نشتر د بېلتانه باندې پرهار شوم برورو باندې خاریې ته شوم دننه ما د سخر د کور کوله به پوښتنه تپوسونه د خاریه کې مې کوله او دې خبره پورې خلکو مې خندل وردرون چې د بادشاه شوم په دربار او د هغه سره زما وشو دیدار بادشاه وی شاه بوایا سهجت ته زنانه ستا په کار مخکې خدمت ته حال احوال چې مې طالب ورته تیر کړو دا بادشاہ می د غمونو دام کې گیر کړو هسي نوی او ساتو بادشاہ غله او دومره پوم چې په فکر کې وچلې یو قاضي کړو خپل ځان ته راتلاب زما وړاندې هغه پوی کړو په مطلب خبردار هغه قاضي چې په دې حال شو او سوچ کې لاړو بندیوان د غم په جام بیا یې وکړلو بادشاه ته دا ګفتار مخکې شوی د یو وخت کې داسې کار دا د کینز د اوس ګورم تاریخونه او مکمل به خبر کړم د مضمونه هر دی همیش دوکړی ماردا قاضي راوړو د تاریخ یو لوی کتاب ما د پاره کتلو سوال جواب د تیر شوی زمانه خط پیدا کو مکمل ټول بیان جدا جدا کو زما د سخر واغسنم د تاریخ نه چې قاضي کورا معلوم اے راته وی چې
1500 کالونه دا تیر شوي د بادشاه اوره وختونه او د هغې بادشاه یو زوی شهزاده و یې محبت کې د یو پیغلې غمزده و تاریخ وایي چې په یو بل عاشقانو فرشتونې دا تیر شوي صادقانو په کوم وخت چې شهزاده شلو وفات قاضي وایي تاریخ لیکي واقعات ژوند د ځان ورسره ښځې دی ښخ کړی وصیت شهزاده چې ورته کړی 1500 کال شو دا هسې تیر په تاریخ باندې لیکلي دي بنمیر ما قاضي ته وی چې دویمه هغه پیغله پیدا کړې الله اومه د غم تیغله بیا بادشاه وی لورې مه کوه خفګانه دغه برخه به ستا وه په دې جهان زه چې کور ته ځو که اوسې دلته لورې اے پتیغ د بلتان باندې رنځوري ما ویل چې زه وطن ته ځم د پلار او دلته نه کوي زړګی زما قرار شم طالب په منزاله رسی هر چا ته لیکلي د اذان ستا په مخ کې کېناستمه په کټ باندې او بیا دې مه وایه استاذ ته چې څنګه خاندې کرامت ما لهم برخرا کړی د قدرت چې صادق وي هیڅ هغه نه پټیږي ټول حالات د دې دنیا ورته ښکارېږي طالب د دې خبرې نه خبر شو را روان په طرف د میا عمر شو شهزادګۍ هلته کې پاتې شوه یارانو او روایت راته کړی اسلم خانو غمونه ډېر خوشحالي لګنو بیلتانه وکړو په ما باندې فسادونه ګلاب د ځایه نه سور نو کنو
د زړه نه وینې تلي دینه ما قصه کړله تیاره برابر نو او بالفاظ مې لیکلي مختصر او د مجروح محمد حسین دغه عادت دی وسیدار چا کړه خدمت دې پرنګ خسته په خوې بدرنګ او دها ماملنګ د دوی ملنګ کړم وې حسن دې ډیر دا اوسړه می ګیر دې دل براو خیر دې کم نه کوي پختنا سپین دې زنق دې مخ دې پړق دې د توري شرق دې سترګې ستا گزار کوي نا راخ دې غلې سترګې ګولې دې زلفي زالې دې پوغو هټالنا سترګې دې ستري دې ننداري دې توري تیری دې رانه سپین مړوندونه سینه دې تخت دې دادې وخت دې خراب می بخت دې همیشه کوم فکرونه ښکلې دې سترګې ښکاري زبرګې د وجود ګرګې به مې شنه لوخړکینه سپین دې جمال دې سور دې شال دې دادي کمال دې پنا زخلې قدمنا خوږې خبرې دې شکرې د لرې لرې عشقان درله راځي نا ای پیشل دې ساز کا ښکار راز کا او لرې غماز کا چې بیل ماس په ډډه زینا رنګ ښایسته په خوی بدرنګ او دها ماملنګه د دوی ملنګ کړم وې حسن دې ډیر دا اوسړه مې ګیر دې دل براو خیر دې کم نه کوي پختنا سپین دې زنق دې مخ دې پړق دې د توري شرق دې سترګې ستا گزار کوي نا راخ دې غلې سترګې ګولې دې زلفي زالې دې پوغو هټالنا سترګې دې ستري دې ننداري دې توري تیری دې رانه سپین مړوندونه سینه دې تخت دې دادې وخت دې خراب می بخت دې همیشه کوم فکرونه ښکلې دې سترګې ښکاري زبرګې د وجود ګرګې به مې شنه لوخړکینه سپین دې جمال دې سور دې شال دې دادي کمال دې پنا زخلې قدمنا خوږې خبرې دې شکرې